مسلمانانو د دې قرآن ویرو د دې قرآن په خاطر د الله پر رضا شیر کوي او لایق یې کوي. که په سینه کې زړه لرئ د دې طالب دا خبرې واورئ. مونږ ته یو کور والا ویل وظیفې ته مونږ نه سپي زامن سوال دده خو مونږ وظیفې ته بیا رانه شي په دې طرفه. تاسو وظیفې لتلي وئ او چې هغه درته څه ویله کور والو؟ سپي زامنو سوال دده خو مونږ وظیفې ته بیا رانه شي. د ماشومان وظیفې لتلي یو کور والا ورته ویلي چې تاسو سوالونه کوئ. سوال خو موږ سره یو کافر نه کوو، د یو مسلمان ورور نه کوو. ولې حکومت تعاون نه کوي؟ که داسې په دین باندې یو څو مین وروریانې زموږ د لنګر دا قرض ختم کړي، الله به اجر درکړي. بالکل ګرانو کتونکو، دا وخت جامع عبدالله ابن مسعود کې ولاړ یم. زما تر څنګه به دا د دین ګلونه تاسو وینئ. دا به سبا غټیږي، دغه د دین رڼا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسئ. خو یقینا نن چې په دی باندې کومه سخته ده هغه زه بیانولی نه شم. ولې وایي چې لاړ شو وظیفې ته، خلک راته وایي چې د سپي زامنو سوالګرو دلته وظیفې پسې مه راځئ. دا رزق که د چا په لاس کې وی یا چاله ورکولی که نه، نو یقین وکړئ چې ډېر زیات خلک به د نارې نه مړه کړي وو، د ولږې به یې مړه کړي وو، ټوله دنیا به نیمه ختمه شوې وه. خو ښه ده چې دا رزق د پاس یو داسې رب په لاس کې دی. پرون ابله سر دي تلي وو وظیفې له، نو داسې بدبخته خلک شته. ټول بدبخته نه دي، په دین مین هم شته. یو بدبخته کور والا ورته وایي چې ځان نه مسپي او سوالګر جوړ کړي دي، چونکې د رزق دا واده الله کړې ده. بل مونږ تاسو له الله عقل راکړی دی چې یو کس عام کس هغه له الله رزق ورکوي او طالب شپه ورځ قرآن ته ناست دله نشي ورکولی، خو الله داسې کوي نه. د الله قانون داسې نه دی. مسلمانانو دا په مونږ تاسو د الله امتحان دی. الله مونږ تاسو ګوري. نو دا ګلونه ماشومان دي، مونږ وایو چې دا وظیفه مکمل بند کړو. دا نن څلورمه ورځ ده تقریبا چې دې ماشومان له صرف ماسخوتن روټۍ مونږ ورکوو. ولې حکومتونه تعاون نه کوي؟ دکاندار سودا نه ورکوي، اول دا شته قرض ختم کړي، هله به نورو سودا درکو. والحمدلله ماشومان په دې سختو کې قرآن مجید ته ناست. دا د الله امتحان دی. نو په دین داسې مین وروریان شته. دا ویډیو د الله په رضا کم از کم لس تس ملګرو ته شیر کو. دا به د داسې یو مسلمان ورور نظر ته ورسي چې هغه به وس او مال لري. زمونږ لنګر باندې 4,61,000 روپۍ قرض دی. نو که په دې کې مونږ سره تاسو حصه واخیسته، خپل وس مناسب سل 200 هم تعاون وکړو. امید د الله نه ساتم چې تاسو ډېر په دین ملګري مین وروریان شته، فال ور ډېر زیات دي. که ټولو سلو 200 روپۍ تعاون د الله په رضا باندې په ایمان سره وکړو، امید دی د قرض به زموږ الله ختم کړي. بالکل بالکل انشاءالله. ستاسو د رابطې نمبر لږ ووایئ. 0341 630 2228 په دې واتساپ هم د ایزي پیس هم ده. ضلع ثوابۍ جهانګیري بادو بابا کلي کې زموږ دا مدرسه ده. که کوم روډ داسې خپل دکان یې مونږ ته غوړي چینی راوړی شي، یا بل روډ داسې چې هغې سره زکات او صدقات او خیرات پیسې دا ماشومان مستحق دي. یتیم پکې شته، بېوسه پکې شته، غریب پکې شته. دا ستاسو د زکات د صدقات او د خیراتو مستحق ماشومان دي. که چا وس کېږي چینی اخیستی شي، غوړي اخیستی شي، مونږ ته د رینګو کې مونږ به ورشو، مونږ به راوړو. دا ماشومان به په دغه کانه پینه باندې تلاوت کوي، منځونه به کوي، تهجدونه به کوي، ذکرونه به کوي. تاسو ته به دعاګانې کوي. الله به تاسو له اجر درکړي. صحیح شو، ډېره مننه.